که انسان چرته غور او فکر وکړي په معاشره کې نو الله نه علاوه څوک د معبود د عبادت لایق نشته، هغه زموږ حقیقي معبود دی. یو شاعر وایي وفي كل شيء له آیة تدل على انه واحد. وی هر یو شیز ته چې تو ګورې په دې کې به تا ته یو نښه د الله ښکاري چې الله یو دی. که انسان د خپل وجود نه واخلي د معاشرې په اعتبار سره والي تر دې پورې چې هغه د ځمکې نه څه شګه خاوره کاڼې سره اوچتي هغې کې د الله نښه ده. ځمکې ته وګورې، بعضې ځمکې داسې وي چې هغې له اوبه نه ورځي باوجود د هغې هغه زرغونتیا کوي. بعضې داسې وي په یو ځمکه کې ته 100 قسمه بوټي وکره، هر یو بوټی به خپله خپله میوه ظاهروي. نو دا الله چې نه کوي نو دا څوک کولی شي؟ یو ساینسدان او یو معاش د زراعت والا که هغه انخلي هغه په دې ځمکه کې 100 قسمه شیزونه وکري هغه به هم 100 روزي. او که هغې وایي نه مونږ په دې تحقیق کوو خو هغه چېرته یو بوټی نوی نشي پیدا کولی. دا څه چې کوي دا د الله تبارک وتعالی د وحدانیت دلیل دی. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای وی د اجسامو د جسمونو پیدا کېدو نه 4,000 کاله مخکې الله تبارک وتعالی روحونه پیدا کړ، او د روحونو 4,000 کاله پیدایش نه مخکې الله تبارک وتعالی رزق پیدا کړی دی. او دا رزق چیرې د دې سړي به دومره رزق وي، د ده به دومره رزق وي، او دا ټول هر الله د خپل مخلوق د پاره پیدا کړی دي. مونږ خلق ستړي شو رزق بسې منډې وو الا کاروبار میں خراب دی، رزق تنگ دسته مې ده. نو تا اصل کې حقیقي مالک پرېښی دی چې کم رزق ورکوي هغه دې پرېښی دی. چې هغه دې پرېښی دی نو دا منډې خو به وهې، خپل لمونځ اودس کوه، ذکر اسکار کوه، الله مه هېروه چې کم نعمت الله درکړی دی ګورې په هغې باندې شکر وکاږه. بعضې وخت کې انسان له الله رزق ورکړی وي او د هغه د ناشکرۍ د وجې نه ترې واپس واخلي، او یا بعضې وخت کې الله انسان له رزق ورکړی وي، فراواني پرې راوستي وي، فراخي پرې راوستي وي، خو د ده په کور کې یا د ده ښځه یا د اولاد د هغه رزق ناشکریو کی ناقدریو کی ځان ته اوچت وګوري، نور خلق سپک وګڼي چې یاره دا نعمت خو زما په قسمت کې او ما ته میلو دی. الله وایي ښه ما در باندې فراواني راوسته، په کار دا دی ته شکر ادا کړی وې، ستا د ناشکرۍ د وجې نه ستا خاونم خیر ته کینوم، ستا رورم خیر ته کینوم، ستا پلارم خیر ته کینوم، هغه رزق دنه واپس الله واخلي. او بیا وایي وګوره پلانې څومره ښه دی هغه سره هر څه شته ته مخوې. الله وایي زما شکر ادا کوه، کم یو نعمت تر دې پورې چې یو ګیلاس اوبه درته میلو شي په دې شکر ادا کوه. څومره لوی خبره ده چې الله تعالی رزق درکوي، یو ګیلاس اوبه ته اوس کلې سالمې دي د وجود نه ووتې، که اوبه دې اوس کلې مرۍ ته دې لانړې انختې، د سارک ته دې لاړې، دا دې په وجود کې دننه محفوظ شوې، د وتو لارې نشته بنده شوه، نو بیا کوه اپریشنونه. په دې د الله شکر ادا کوه. دا د الله د وحدانیت دلیل دی. انسان که ټول عمر خپل وجود ته وګوري، خپل وجود کې د الله وحدانیت وګوري، نو دا ټول زندگی به کمه شي، خو د وجود د نعمتونو شکریا چې ادا کوي هغه کمه ده. نو دا رزق الله د بندګانو له د هغه د ارواح نه مخکې تقسیم کړی دی. د دې آیات فضیلت دا د امام بغوی رحمه الله خپل سند سره ذکر کوي. وی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای وی کم سړی چې د فرض مونځ نه بعد سورت فاتحه وی، آیات الکرسی وی، او دغه دو آیاتونه شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم، او ورپسې دا ان الدین عند الله الاسلام د سریع الحساب پسې وی کم سړی چې دا یو وی نو د دې په بدل کې الله تبارک وتعالى د خپل ټکانه او خپل ځای په جنت کې ورکی. یو فائدہ. دویمه فائدہ په حدیث کې راځي وی الله تبارک وتعالى وی حزیرة القدس وی خپل ځان سره نږدې
قرب ولا ور نصیب کی. درېمه فائدہ د دې دادا وی چې کم سړی دا دوه آیاتونه اووي وی الله د ته د ورځې اویا پیره د رحمت په نظر باندې ګوري. په یو ورځ کې اویا پیره د رحمت په نظر الله چې دې بنده ته ګوري څومره لوی نعمت دی. دویم بل فائدہ چې دا نو الله وی د اویا حاجتونه پوره کوي په دې ورځ باندې. په دې وړو کې آیاتونو باندې د دې سړی اویا حاجتونه پوره کیږي. او بل فائدہ څه شي دا چې الله به دا سړی د حاسدانو د دشمنانو د شریر خلکو نه محفوظ ساتي. چې کم سړی دا آیاتونه د فرض موز نه بعد اوي یو ځل دی وي دا د لپاره کافی ده. امام بغوی رحمه الله نقل کړی دی د دې آیات په باره کې وی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې کله مدینه منوره ته لاړ وی یو دوه يهوديانو لویل وی عالمانو په دې لار باندې تیرېده. نو هغه چې کله دا خور او کته غزمه کې وکړي وی دا خټولې هغه زیونه دي هغه خبرې دي چې کم مونږ په تورات کې اورېدلې دي. وی دا خو هغه زمکه ده چې دې ته به آخر الزمان نبی راځي. وی خورم هغه ده خرم هغه ده. نو خلکو نه تاسو کو وی دلته څوک شته داسې څوک راغلی دي ویره وی یو کس دی څوک بزرګ دی خلک هغه ته نبی وی دی ولا راغ ور سره کېناسته. کله چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره کینی تاسو نه ته کې چې تاسو کې قبیله دې څه شیدا بیا ته نه تاسو کې وی یو خبره تاسو تر نکو وی کده دې جواب دی را صحیح را کوي مونږ پته ایمان وروړو. وی په قران مجید کې وی ټولو کې لوی شهادت د الله څه شه دی. نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورتدا آیات وی شهد الله انه لا اله الا هو. الله وی ز گوایم چې زمانه علاوه ګوره څوک معبود نشته څوک د عبادت لایق نشته. وی په هغه ځای باندې د دوه يهوديانو الته کې ایمان وروړو. د عرفات په میدان کې یو ځل نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ولاړ دی هغه د آیات پورا اوی بیا د دین پس وی وانا علی ذالکم من الشاهدین چې یاره مونږ ټول په دې باندې گواهی ورکو چې الله نه علاوه څوک معبود نشته. نو په روایت کې راځي وی کم سړی چې دا آیات اوی ورپسې دا اوی چې واقعي زه د دې گواهی ورکوم چې الله نه علاوه څوک معبود نشته وی الله د ټکانه په جنت کې جوړ کی وی دل په جنت کې خپل ځای ورکی. والملائکه فرشتي دا الله داسې مخلوق دی چې د ګناه نه پاکي الله دا پیدا کړی دی. و اولو العلم قائما بالقسط د علماء شان د دینه اندازه کیږي. څومره لوی شان الله چې علماء لور کوي. امام غزالی رحمه الله فرمایي وی چې الله د خپل لګواه د فرشتو نه بعد د خپل د دین د علماء تذکرہ کړی دا چیرې دا زما هغه خلق دي چې کم ماته نږدې دي. ولې نږدې دي؟ د نږدې کېدو وجه دا ده چې کم قرآن الله تبارک وتعالی نبی لورک نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه د هغه شاګردانو زده صحابه کرامو نه سلسله را روانه د نن سبا هغه کار علما کرام کوي چې د الله دین مخکې رسي. الله تبارک وتعالی غیله دومره لوی شان ور کوي چې هغه د خپل شهادت سره نږدې ګرځي. او بعض خلک زمونږ په دې معاشره کې هغه دې ته ناس وچیر کم ځای کې به د عالم غلطي کې چې زه راونیسم او د سوشل میډیا دود چې په دې باندې و شرموم. تمام محترم و یاد ساته په روایت کې راځي وی بهتر انسان هغه چې په بل انسان باندې پرده واچي. غلطی تانم کیږي مانم کیږي بلم کیږي خو د دې مطلب دا نه دی ګوره چې غلطی چانه دی او شو هغه د دنیا کې او شرمولو. نن سبا د شرمولو هغه ذریعہ چې دنو هغه د سوشل میډیا ده. یو سړی نه به غلطی شوی وي بعض خلک غلطیو کې خلک د هغه ویډیوګانې جوړ کی او هغه اپلوډ کی نو هغه سړی صاحب عزت خلق وی هغه نو هغه دومره تنگ شي چې خودکشي ته تیار شي دا طاقت لوکو سړی دی وجله. او باز خلق صرف ناز دي چې دا عالم سړی به کم ځای کې خپويږي چې د په دنیا کې و شرمو. دې کې لګ احتیاط پکار دی او د علماو دشمنان خو زیات دي
علما عجیبه خلق الله پیدا کړی دي تو ورته کنزل کوا هغه وای ز تا تم دین خیم ستا بچی تم دین خیم کدی ټول علما بایکاټ کو چر مونږ نه پړاوم دین درته نه خیم چرته بځه د يهود علما غونته خو نه دي الحمدلله هر سړی ستا پیسو ته نه دي ناز بغیر د پیسو بغیر د لالچ ته دین خینو څومره لوی فائدہ درته رسی او دغه قران ته حق را رسی قائما بالقسط انصاف سره الله تبارک و تعالی حق و انصاف سره د کائنات سنبالي حکم دا ورکی چې تم انصاف کوا دا باز خلک کوئی زمون پاکستان ملک په هر یو لحاظ خدای الحمدلله خدای خود قوت په اعتبار سره کمزور ولې دی چې په ملک انصاف نشتا او دا د خلکو اس ذهنیت ته چې را زما ملک به ترقیو کی ملک به ترغی پورې په زوال کی چې ترسو پورې په ملک انصاف نوي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور دی چې نن د عمر صاحب د شهادت ورځم ده د عمر صاحب دور دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کم صحابه کرام چې هغه هجرت کړو هغه راغلیو نو د هغه د پاره وظیفه مقرري او وظیفه مقرریږي 300 دیناره 300 درهم وظیفه مقرر کیږي چې کله زوی راغو عبد الله ابن عمر صاحب هغه ته وی وستا 300 نه کیږي وی 1500 دی کیږي او ورته وی پلار وی زم دی انصارو کیم وی زم دی مهاجرینو کیم چې ما دی سره هجرت کړي دي نه وی چې کوم مهاجرینو هجرت کړي دي وی دی په خپل خوخه کړي دي د دین د ترقې د پار راغلي دي او تا چې هجرت کړي دي ما هجرت کولو زما د وجنه راغلي کچرته ما هجرت نه کولو تام نه کولو نو دا 1500 تانه د دې وجنه کټ نو هغه د پاره 1500 روپے کمیږي په تنخواه کې دغه انصاف دی د قوم قاضی شریح دی قاضی شریح لوی قاضی پاتې کیږي د عمر صاحب په دور کې دی د علي صاحب په دور کې دی علي صاحب یو يهودي سره معامله راځي معامله چې کله راځي نو هغه په عدالت کې ودرېږي امیر المؤمنین دی په دې وخت کې علي صاحب هغه په یو ګړه کې ودرېږي په دې وخت کې ورسره يهودي په برابر سره ودرې ورته وی شهادت گواهان در سره سوکشتا وی او یو مزوی دی وی کم زوی دی وی حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ ورته وی د زوی گواهی د پلار په حق کې د قبلېږي وی د خوته نو کاغه وی غلام وی د غلام هم نه قبلېږي حسین صاحب چې د دوانو جهانو سردار د اغه شونډې مبارک خولای دا سی واجبه حسی داغه گواهی د پلار په حق کې نه قبلېږي ورته پته ده چې دروغ نه وای خو انصافي د علي صاحب چې کله گواهی کمزوري کیږي فیصله د قاضي شریح د يهودي په باره کې کوي يهودي وی زارېګه د اسلام نه وی د اسلام دی چې امیر المؤمنین ما سره په عدالت کې یوځه په ګړه کې ولاړ دی وی دا ما د زرا غسدا دا زرم واپس کوم وی خیرته چې اسلام راوړم د انصاف ته زما د دین او زمونږ خلک ته دین نه متنفره ځکه شو چې مونږه انصاف پرېښی دی او چې انصاف دی کله پرېښو نو ملک په زوال باندې د انسان معاملات په زوال باندې د هر یو سړي جج د خپل ضمیر دی چې خپل ځان دی ملامته کو بس دغه لوی انصاف دی نو الله وی حق او انصاف سره کائنات لګیایم زه برابروم نو دا د انسان د پاره یو لوی انصاف دی پدې کې يهوديان وی چې مونږه منصف ټوله کې لوی خیانتدار هغه دی هغه انصاف نه کوي ولی هغه وی چې حضرت عیسی علیه السلام د ټولو ګناه د ټولو خلقو مخلوقات ګناه په خپل سر هغه سره هغه سزا تیر کړی دا کم انصاف ته ګناه په پلارو کې سزا به ولې زوی ته ملاويږي ګناه به زوی کې سزا به ولې پلار ته ملاويږي کم سړی جرم کړی دی سزا به هغه ته ملاويږي ان الدين عند الله الاسلام بشک دین چې کم دی هغه د الله په نسبت باندې اسلام دی ومختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم چې کم دا اختلاف دی خلکو په دې دینونو کې کړي دی او کتاب راغلی دی محض د ضد او د عناد د وجه نه دی خلکو دا کړي دی ومن يكفر بآيات الله
کم خلکو چې د الله د آیاتونو انکار کړی دی فإن الله سریع الحساب بشک الله بدین ډیر زر حساب واخلي. اسلام اصل کې اسلام ویل کېږي خپل ځان حواله کولو ته. موږ هم خپل ځان الله ته حواله کړی دی او د اسلام معیار د هغې چې کومه سرپرستی او مقصد د هغې ایمان او هغه لا اله الا الله محمد رسول الله. دغه یو د هغې مجمل دی چې په دې کې هر څه رایوځای شوي دي او دا د انسان د ترقۍ یو ذریعه ګرځېږي. کلمې دوه اجزا دي په هغې کې یو جز کې درې فهرسته دي. یو پکې دا دی د الله وجود. نن سبا کم یهود دی هغې په دې کې انخطي دي مادیین ته انخطي دي چې کم هغې ته مونږ وایو دا خلق انخطي دې دپاره دي چې خلکو دا نظریه پیدا کړي چې الله نشته. ماده پرسته خلق را پیدا شوي دي او دا خلق هغه دي چې دی د الله د وجود د انکاري شوي دي او خلق کې په دې را اړولي دي. خاص کر د مونږ ډېر مسلمانان چې کم ډېر د یهودو سره نږدې پاتې شوي دي نو هغې د الله وجود نه انکاري دي. دویم په دې کې چې کم مونږ ته جز ملاویږي هغه د عبادت لایق چې یو الله دی. دویم چې هغه سره څوک شریک نشته نو دا د دې کلمې هغه جز او د دې هغه اجزا دي.